کلی کچېری عوامي عدالت دی اوپن کورټ دی هر سړی بس خبره کوي په عوامي انټرست کې سر زه د 2017 چې کله زه اف اس سی ټورنټو ما نو دلته چې کوم ای سیز و ماشاءالله کمشنرز رنګ ته رسیدلی شوکت علي یوسفزی د ډي سی اوس کمشنر دی هم هغه خبرې راوړم چې هغه کوم کارونه پای کې شوي دی بیا په پبلک انټرست کې دوه خبرې کوم 2 منټه کې یو چیز موږ د سمرباغ بازار د دکاندارانو کلی کچېری د بار بار ریپیټیشن نه کوم ما واورېدل د گاړو مسله د غیر بازار په کار دی د شانتي اړه په بازار کې سټاند نشته د ریپیټیشن درته نه راځم چې زموږ د رحیم آباد ته سر یو لار کوزه شوې ده او زه نشم ویلی چې دغه د ګندګۍ هغه اخري حد دی چې داسې 4-5 بوټال دغه ګندونه پراته دي خیر تاسو چېرته کې وزټ شئ کولی بار بار دا زه 2017 نه لګیا یم او دا مسله د پخوا نه را روان ده دا ډېره زړه لار ده راحت الله د بوټانو د دکان څخه د لار تاسو ګورئ دغلته کې نو انسان هلته کې نشي تللی بل هلته کې د بدبختۍ خبره داره چې دغلته کې زموږ د بیکرز والا کارخانه مو سره خواته ټچ ده دغلته کې قصابخانه مو سره جي ټچ ده هغه هم نږدې دي یو بل ته روډ آر پار دی دغه لار دومره ګنده ده چې د بازار ټول ګند زه چې هلته راځي او هلته کې جمع کېږي دویمه خبره دا چې زموږ په رحیم آباد کې یو تار د بجلۍ مین لاین رالوېدلی دی د هغې 2 کاله وشو زه په میاشت کې یو ځل هغه پسې ورخېږم او هغه زه کلکوم بره او یو ونه پسې خو هغه چې ډېر زیات ریسک جوړ شوی دی درېیمه خبره چې منشیات باندې خبره کوم زه څومره ټایم نه زه ناست وم چا خبره ونه کړه د دې حوالې سره دا زموږ را روان نسل هم تباه کو دا تېر شوی نسل هم تباه کو او دا اوس چې کوم نسل دی خو پکې علت دی د دغه لپاره چې پراپر او بل وکیل صاحب خبره وکړه په دې شودو باندې چې ستاسو په نوټس کې زه یو خبر راولم زه اکثر د ټریولز ډېر زیات کوم نو سهار وختي ځم نو د سهار مانځه وخت باندې په موټر سایکلو باندې شاته زیړې بیلرې تړلی شوي زیړې بیلرې زه الله تعالی ګواه کوم که زه به دې کې دروغ وایم یو طرف ته بیلرې او بل طرف ته موټر سایکل باندې باجوړ د سیډ نه راځي او ما یو ځل یې ودرول مالیار کړه شودار ځان یې مال هم ترې راکړه چې ما ته سلوخې رسشته په 80 روپۍ کیلو درکړم دا چې اوسنۍ خبره ده بیا یې ما ته ویل که زما نه شاته فیلډر را روان دی چې په هغې کې هم پراته دي نو مال تاسو به دومره خړه کې ولې ول بس دا چیک پوسټونه او افسرانه مو دی او زموږ ته دکانداران ایښ وي یا که څوک به یې اخلي زه به چا باندې الزام نه لګوم ما ته څوک نه دی معلوم چې څوک یې دی اخلي هغه جي هغه نو او ستاسو په هغه ریکارډ کې راووتلې باټري دلته کې راله چې په 80 روپۍ کیلو شوده شي دا به جسه شي دا کومه خبره چې ما وکړه چې 2017 نه زه لګیا یم چې دا د غازي عمر خان ډیګري کالج دا روډ دا 1 کیلومتر دی بمشکل being a sitting government member دا زما لپاره د شرم خبره زما په صوبه کې حکومت دی او زه په اوپن کورټ کې د روډ خبره کوم زه مینه ته ولنم ام پی ته ولنم چې دغه غازي عمر خان ډیګري کالج کې دغه ترانسپورت سیستم نشته دغه ته کې زمونږ خويندې او رونه هلته کې زی پیدل را روانې به د ګرمۍ کې جلته ترانسپورت د اوسه پورې ونه شو هلته کې د بي اس بلاک نشته لکان لاندې د ونو لاندې کلاسونه اخلي چې بي اس کلاسونه دا د ونو سورو ته اخلي او بیا راځي داسې پیدل دا ډېره زیاته بدبختۍ خبره ده دغه شان د ګرلز ډیګري کالج تباہ او برباد دی څه کال پکې 40 جنکو اپلای کړی ده 2 پکې په هارټس کې اپلای شو دی به مشکل به دغه ایډمیشن والی هلته کورسۍ نشته جي زما په خپل باندې خور سبق وایو اب ځان سره بوجي وړم هلته ولې وړي او موږ به دې بوجي باندې کېنو نو دا جي ګورنمنت دومره کروڑو روپۍ لګولې دي دغه د فرنیچر حواله سره جي چې دغه باندې خبره وکړي بل د بازار متعلق خبره ده کامبړ بازار باندې دومره رش وي جي هلته په ګنټه کې گاړه نه وځي دغه شان ټوریزم سپاټس دي وکیل صاحب خبره وکړه یو باتروم باندې به څومره خرچ راځي ټي ام ای ریونیو راځي جي په مونډه کې میله شته په معیارو کې میله شته د هر ځای نه ریونیو راځي بس یو 10,000 روپۍ دی 2 میاشتې دی راځي کوي اول د یو 2 باترومان جوړ کړي چې خلک راشي او هغه ډېر زیاته مهرباني وزر بیا تاسو شکریہ